بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو ما چستاسو مخی دا آیت مبارکہ کم جز تلاوت کو بدی کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم چی اے انسانانو کچری تاسو شکریہ ادا کئی نزبا خامخا تاسو تا خپل نعمتونو کی اضافه و کما سواب کما ولئن کفرتم او کتاسو ناشکریو کئی ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب اغاڑیر سخت یعنی اللہ تبارک و تعالی فرمائی کہ تاسو زما د نعمتونو تذکرو کئی او هغه ځان سره یاد کئی او په هغې باندې الحمدلله ولله الحمد ولله الشکر د الله شکریا پې ادا کئی نو دی عمل سره به ستاسو هغه انعامات نورم زیات شي تاسو باندې چې کمی زما مهربانۍ دي او کمی خوشحالی دی ایکی با اضافه وشي. حدیث مبارک کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې تمام دین هغه د دوو څیزونو نوم دی. نمبر 1 چې انسان ته خوشحالی ملو شي د شکر ادا کی او نمبر 2 انسان ته تکلیف ملو شي او د صبر کی. یعنی دین د دوو څیزونو نوم شو الشکر والصبر. د شکر او د صبر نوم هغه چې کم دی نو دین دی. یو انسان چې په کم حالت باندې هم دی پکار دی چې دی د الله تعالی شکریا ادا کی. که یو کس غریب دی نو دی هم شکریا ادا کی او په خپل غریبۍ باندې دی صبر وکړي. یو کس مالدار دی نو هغه د ډیره شکریا ادا کی. د شکر طریقه هغه څه ده او د الله تعالی انعامات هغه په موږ باندې څومره دي د دې تذکره هغه چې کم دی نو اهمه ده. انسان د الله تبارک و تعالی انعامات هغه شمارلی نشي. اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچاری تاسو ټول را جمع شي او زما انعامات شمارئ نو تاسو هغه شمارلی نشئ ځکه هغه لا متناهي دي ډیر زیات دي. خو چې انسان ته کم نعمت میلاو شي په کار ده چې په هغه نعمت باندې هم هغه ټیم د الله تعالی نه په زړه سره خوشحاله شي نو دا الله تعالی وعده ده چې دا نعمت په ورته هغه سیوا کېږي. یو پیرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو سوالګر حاضر شو سائل او سوال وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو کجوره ورکا. هغه کجوري ته په سپک نظر باندې وکړه یعنی په خلخ ونه وي خو د عمل نه داسې ښکاره شو چې دی په یو کجوره باندې خفه دی
بیا لږ ساعت بعد یو بل سائل رالو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو بل کجوره ورکا دی دویم ته هغه کجوره خپل کا او سترګو سره یو لګولاوي الحمدلله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نه کجوره میلاو شو دا ډیره قیمتي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو چې بیبي ام سلمې ته دا سائل بوزي او هغه ته وایي چې دته ډیره حصہ ورکی حضرت بیبي ام سلمې رضی الله تعالی عنها دغه سائل ته هغه ټیم 30 دینار ورک 30 دینار دا انتهایی زیات قیمت جوړیږي یو دینار کې تقریبا 3 ماسی سره زروي نو دا 120 ماسی سره در شو نو 120 ماسی سره در چې را یوځای کې دا 12 تولی سره در جوړي دومره ډیر مال ورته پس ویلو شو په شکریا باندې نو دینه دا مسله معلومه شو چې یو انسان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کجوره ورکو هغه په شکریا ادا کنو الله هغه نعمت سیوا کو 30 دینارو ته هغه نعمت په لږ ساعت کې ورسولو اوس یو انسان ته چې د الله د طرف نه یو شی ملو شي باغی خډيره شکریا پکار ده کم یو کلګوي دې ته بنګوري چې دا سم ملاويږي دې ته بګوري چې دا چا د طرف نه ملاويږي ما او تا ته ټولي دنیا ته چې څومره سم ملاويږي دا د چا د طرف نه ملاويږي د الله د طرف نه بیا بنا شکر نه پیدا کیږي نحنو قسمنا بینکم معیشتکم الله تعالی فرمایي مونږ استاسو په میاس کې استاسو رزق تقسیم او الله تقسیم کوي اوس چې الله تبارک وتعالى تقسیم کړي دي او ما ته پکې مثال په تور باندې ساګ او دالم رسیدلې دي نو شکریا پیدا کول پکار دي او بل تک پکې چرګم رسیدلې باغیم شکریا پکار ده دې ته بزنه ګورم چې زما خو ساګ او دال دي دې ته وګورم چې د چا د طرف نه دي دا د چا د طرف نه ملو شوی دي دا د الله تعالی د لاس نه ماته چې کم دین راغلی د الله تعالی د تقسیم نه راوتی دي او ماته ملو شي په دې ډیره شکریا پکار ده موسی علیہ السلام الله تبارک وتعالى ته عرض کو یا الله کیف نشکرک مونږه بستا شکریا څنګه ادا کو ستا خو په هر قدم او په هر اسا باندې مونږ سره احسانات او انعامات دي مو خدا طاقت نه لرو چې ستا شکریا ادا کو الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته وحی وکا چې کله ستا پړه کې دا خبره راشي چې زستا شکریا نشم ادا کوله بس دا ته زما شکریا ادا کا دا زما شکریا ته ادا کا او دویم الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته وی تخپل ژړه وګوره کستا زړه زمانه خوشحال دی خو تا زما شکریا ادا کړی دا او کستا زړه زمانه خفه دی او په شکایت باندې دی زما شکریا ته نه ادا کړی نن دې هر انسان خپل زړه ته وګوري چې موږ د الله تعالی نه خوشاله یو که د الله تعالی نه شکایتونه کوو دا موږ خو هر قدم او هر سا په شکایت باندې ده هر یو سا موږ چې اخلو په شکایت باندې او کمالدار دی که غریب دی بس هغه چې کم دی نو په دې سوچ باندې دی چې کله به سیوا شي څومره به سیوا شي کمه ده غریب ما 12 لکه 3 لکه 9 لکه 4 لکه 2 لکه لک دا تنخواګانې به وي کمه ده نه پوره کېږي کم ځای نه به پوره کېږي څنګه به پوره کېږي غریبي ده دا شکایات والا الفاظ دي شکایات والا الفاظ دي الله په دې خفه کېږي رابعه بصریه رحمه الله دا یو ډیره لویه بزرګه وه هغې یو ماشوم هلک د 12 کالو ولیدو چې هغه سر تړلی سر یې تړلی وی بچی دا سر دی ولې تړلی دی وای مخکې مې چېرته سر نو خوږ شوی سر مې خوږېږي ډېر تکلیف دی راته نو هغې ورته وي وایي 12 کاله دې سر نه دی خوږ شوی وایي نه اول ځل مې سر به درد شوی دی تکلیف دی راته نو رابعي بصري ورته وي وایي 12 کاله دې چېرته د شکریا پټۍ په سر تړلې وه چې نن دې دا شکایت پټۍ په سر تړلې ده یعنې دې ته اشاره نه وه چې مطلب سر تړل ناجایز دي یا علاج کول ناجایز دي دې طرف ته اشاره و چې داسې به دې ویلو چې 12 کاله مې شکر دی سر نه خوېدو خو نه خوږېدو خیر دی که نن خوږېږي د الله د طرف نه دی خیر دی زه پې خوشحاله یم چې د الله تعالی د طرف نه دی محمود سلطان محمود
غزنوي دا یو لوی بادشاه تیر شوی دی د یو وزیر ایاز نومو اول غلامو بیا وروسته دا چې کم دی نو وزیر شو او دا ډېر وفادارو د الله تعالی هم ډېر مطیع او اطاعت پې کولو او د خپل بادشاه سره هم ډېره محبت او د بادشاه د ده سره چې کم دی نو محبت یو ورځ بادشاهي وخت هغه چې کم دی نو د ټولو وزیرانو امتحان اغشتو او د دې ایاز سره د دې ټولو وزیرانو د ټولو ملګرو حسد او کینه وه وجه دا وه چې د ایاز سره د بادشاه محبت نو ټولو وزیرانو وی چې یاره د بادشاه د سره محبت څنګه دی نو په دې به ورسره قسمه قسم طریقو سره حسد او کینه کوله نو بادشاهي وخت امتحان اغشتو ټول وزیران هغه کینول څلوېښت وزیران او ټولو ته چې کم دی نو فروټ راوړه په هغې کې انار درې انار او چاړه دا یو پلیټ کې چې کم دی نو هر وزیر ته راله او ورته میلاو شو او بادشاه اډر وکړو چې دا انار تاسو وخورئ دا تاسو نوش کوئ هغه انار چې هغه تراوو کچی را شکولیو کم یو وزیر به چې انار پرې کولو او خولې ته بیا چولو واپس به یې غورځولو وایي دا خو ډېر تریو دی دا خو ډېر تریو دی ایاز ډېر خوشحالۍ سره لګیا دی هغه تراوه انار خوري په تندي باندې اثر هم نه ښکاره کېږي په خوله کې چې کم دی نو خرابې اوبه هم نه راځي په خوله باندې شکایت هم نه راځي ډېر سر کې لګیا دی او ډېر مزیدار لګیا دی لکه چې دا انار خوږي بادشاه وی ایاز د دې ټولو وزیرانو دا انار خو تراوه دي آیا ستا دا انار خواږه دي چې ته داسې په مزه خورې د خولې نه د الفاظ نه راوځي په تندي دې ترې والی نه ښکاره کېږي وجه څه ده نو ایاز عجیب جواب ورکو وایي بادشاهي وخت ټول عمر دې را باندې خواږه خورولی دي که نن دې را باندې تراخو خور نو څه وشو مونږ په دې هم ستا شکریا ادا کړو ټول عمر دې را باندې خواږه خورولی دي که نن دې را باندې تراو وخورول نو څه چلو شو په دې هم مونږ ستا شکریا ادا کوو چې څه خو دې راکړه ستا د لاس نه دي که خواږه دي او که تراوه دي نو بادشاه ووایي تاسو ایاز کې دا فرق دی مونږ ته دا سوچ پکار دی چې ټول عمر الله تبارک وتعالی مونږ ته څه نه راکوي 32 د هر انسان په خوله کې غاښونه دي او دا 32 واړه غاښونه روزانه چې کم دی نو شل ځله خوراکونه کوي او میچنې هغه چې کم دی نو لګېدلې دي او په میس کې یوه ژبه ده 32 اندامونه اینی ټایم ستا لګیا دي او په خوراک باندې اخته دي او کله یو شی خوري او کله بل شی خوري او کله بل شی خوري یو اندام په دې میس کې دا ژبه ده په دې د چېرته دا لفظ راونه ویستو چې الحمدلله 32 غاښونه په خوراک ستړي شو یو ژبه الحمدلله نه ادا کوي یو ژبه الحمدلله نه ادا کوي نو چې د الله شکر ادا کوو که نه دې سره به زمونږ انعامات هغه سیوا کېږي د الله تعالی د طرف نه به انعامات سیوا کېږي اوس د الله شکریا څه ده یو خو مخکې مسله تېره شوه چې د الله تعالی شکریا به دا ادا کوو چې د الله نه په ډک کې خوشحاله وو چې یا الله تا مونږ ته څه راکړي په هغې کې مونږ خوشحاله یو ډېر کسان غریبانان وي هغه شکایت کوي ډېر کسان چې کم دی نو مزدوران وي هغه شکایت کوي ډېر بیماران وي هغه شکایت کوي د دې علاج هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې کله تا باندې یو تکلیف رالو نو د خپل ځان نه لاندې انسان ته وګوره دنیا کې د دنیا په حیثیت باندې د ځان نه لاندې انسان ته وګوره ستا تکلیف به کم شي مثلا تا ته 3 ټیمه روټۍ میلاویږي او نور څه نه میلاویږي فروټ نه میلاویږي نو ته دا وایه چې یا الله شکر دی داسې انسان به وي چې هغه ته به دا 3 ټیمه روټۍ هم نه میلاویږي 2 ټیمه به ورته میلاویږي که 2 ټیمه میلاویږي یا الله شکر دی داسې انسان به وي هغه ته به دا چې کم دی نو 2 ټیمه هم نه میلاویږي هغه غریب به چې کم دی نو نارې به تېروي یو کس هغه چې کم دی نو مونځ کو او د جومات نه چې وتو نو سپلۍ وشلې ده او ګرمي وه خپې چې کله په ځمکه باندې راغله نو خپې سوځېده وه یا الله مونځ مې هم درته وکړو سپلۍ دې م راته وشلوله اوس به زه خپې روان یم مونږ خو چې مونځ وکړو مونږ خو وایو چې بس اوس د رحمتونو باران را باندې شروع شي د هر څیز چې مونږ کور ته ځو چې بس کور د هر څه نه ډک ځکه مونږ مونځ وکړو که نه جي زمونږ د شیخ الحدیث مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم خبره او وایي مونږ خو چې یو شپه تهجد وکړو بیا بره ګورو چې جبریل علیه السلام به کم طرف نه په ما راځي مونږ خو د دې شوقیان یو چې یاره بس په دنیا کې راته الله تعالی هر څه ښکاره کړي نو ډېر کسان داسې وي نو مونځ یې وکړو او سپلۍ وشلې ده خپه یې سوځېده
پلار روان دی یا الله ما درته منځم کو او سپلای دې راته اوس وزوله او شلوله خپل می سوځي نو چې ملک مخ کې لاړو یو کس هغه ولیدو هغه مستر روان دی خپې نشتا او چې کم دینو په سلور بولو باندې را روان دی یا الله توبه یا الله توبه شکر دې خپې خو مشتا دې ته د انسان ګول بل نه ماته حت لاندې ته وګوره نن سبا مسله ولې ګرانه ده مونږه پیاده روان یو بل موټر کې روان یو را وګوره ا موټر کې روان دي زمانہ څخه خشته خو نه دی او زمانہ څخه خو نه دی او زمانہ شکر وباسا الله خپې درکړي ګرځې دې شي په شکر وباسا الحمدلله و یا الله شکر دې ما ته خپې را کړي زه خو په ګرځې دې شم یا الله دا سکس په وی دا خپې بنوي هغه چې کم دی نو سکی اته به د ګرځېدو توفیق نه وي جیل کې به وي د ګرځېدو توفیق به ورته نه وي هسپتال کې به وي دا د الله تعالی شکریا تر دې پورې علما وایي که چا درته تکلیف درکو وی والی هم شکر وباسه هم شکر وباسه ولې شکر وباسه هغه ګناهګار شو ته خو نه ګناهګار هغه ګناهګار شو چا درته کنځل وکړه ته خاموش شوې یا الله شکر دی ولې بس هغه ګناهګار شو زه خو نیم ګناهګار شوې هغه راته کنځل وکړه ما بدله به الله اخلي شکریا ډېر اهم صفت هر وخت چې زمونږ د اخلاق زمونږ د ژبه زمونږ د زړه دا د الله تعالی په شکر باندې عادت شي یا الله شکر دی یا الله شکر دی یو بزرګ باره کې لیکلی شوي وایي هغه به ماښام 200 کسانو ته روټۍ ورکوله روزانه 200 کسانو ته به روزانه روټۍ ورکوله یو کس وایي زما د ده په دې لنګر کې ډېر ځله خوراک کړی ما وی یاره چې د ده څه عمل دی چې د ده د لنګر او د مهمانخانه هغه بندېږي نه 200 کسانو ته روټۍ ورکول نن سبا خو سړی 2 ماشومانو ته روټۍ نشي ورکولی او دی 200 کسانو ته روټۍ ورکوي وایي ما وی د سره د شپه کوم د ده به د شپې څه خاص اعمال وي د شپې موثره شپه مې ورسره وکړه بس فرض مونځ یې وکړو تهجد یې وکړو بس چې کوم دی نو وده و نور څه داسې خاص 2-3 ورځې مې تېرې کې د حسب نه وي ما وی جی تاسو نه یو تاسو کوم څه خاص عمل راته وښایي تاسو ته الله تعالی دا بزرګي کم ځای نه درکړې ده چې په خپل هم خورئ 200 کسانو ته هر ماښام تاسو روټۍ هم ورکوئ دا عمل څه عمل دی وي زما صرف دا عمل دی چې زه ماښام مونځ کومه تر وده کېدو پورې چې تر څو زه وده شوی نه یم تر هغې پورې زه دغه یو کلمه وایم چې الحمدلله 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 او د زړه نه یې ادا کوم په خوله نه مونږ خو په خوله وایو اړه مو چې کم دی نو په شکایات وخت دی د زړه نه یاد کوم چې یا الله شکر دی الحمدلله 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 ما یو داسې کس لیدلی په خپلو سترګو باندې نن نه 15 سال پهله ما لیدلی و ډېر زیات غریب ډېر زیات غریب خو چې کومه روټۍ به یې خوړه او کومه نوړۍ به یې خوړه الحمدلله به وي هرې نوړۍ سره به الحمدلله وي 2-3 پیرې ورسره ما روټۍ خوړلي الحمدلله په هره نوړۍ به الحمدلله وي 15 سالو شو تقریبا د دې خبرې نن ما د یو سوره د مخکې د هغه بنګله ما ولیده بنګله او اوس موټر اخلم مې لیدا د څه برکت دی دا دغه الحمدلله ما وی هیڅ کله دا نه دی ویلي چې یا الله زه غریب یم نن ساګ راکې نه وی چې ساګ به ملوش زما سترګو نه به وخ کې لاړې ما به وی الحمدلله یا الله شکر دې ساګ دې راکو د هضمي توفیق دې راکړی دی او شکر دې ستا د طرف نه دی ستا د لاس نه دی دا ساګ نه دی دا د ټولو نه اعلی خوراک الله تعالی داسې شکر الله ډېر زیات خوشحالېږي مال پې سیوا کېږي الله قرآن کې خپله ویلي لئن شکرتم لازیدنکم مفسرین حضرات وایي خامخا به دا مال سیوا کېږي خامخا به الله دته نعمتونه او لئن کفرتم که ناشکري کوئ نو الله وایي زما عذاب سخت دی بیا به چې کوم دی نو تکلیف در کومه نو الله دې تاسو مونږ ناشکرۍ نه وساتي د هر وخت به شکر ادا کوو که هر حالت راځي د الله تبارک وتعالی شکریا به ادا کوو دا موسم خشته شو که نه او د سوره د مخکې میاشت 2 میاشتې دا موسم ګرم وکنه نو ټولو په خوله باندې شکایات ډېره ګرمي ده ډېره ګرمي ده ډېره ګرمي ده نو پرون ما طالبانو ته وی مې اوس څوک هم دا نه وایي چې ډېر خشته موسم دی الحمدلله مې د یو د خولې نه ما الحمدلله ونرېده مې تاسو طالبان ستاسو د خولې نه مې الحمدلله ونرېده الحمدلله خو نن سبا څوک نه وایي چې خشته موسم دی الحمدلله څوک هم دا نه وایي او اوسه پورې شکایات شروع موسم ګرم دی او سختی ده او ګرمي ده باران نه کېږي او فلانې نه کېږي او اوس الحمدلله نشته هر وخت مونږه خوله په الحمدلله باندې عادت شي په هر صفت په هر کار په هر فعل زمونږ خوله الحمدلله باندې جاری وي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على اشرف رسوله خاتم انبیائه وعلى آله وسلم